أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. د آیت مقصد بیان د بل شبهه ده. دوی بویلی چې هدایت دا منحصر ده په یهودیت او نصرانیت. دا ذکر کوي په شکل د شکوې کې. الله به جواب وکي چې نه، هدایت په ملت ابراهیمی کې ده. ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه نو. وقالو دوی وای کونو شیهودن یهودیان او نصارا یا نصارا تهتدون تاسو به په سمه لار شئ. قل ورته ووایه، دا جواب شکوه ده. قل ورته ووایه بل ملت ابراهیم حنیفا، بل قل ورته ووایه بل لا نکونو کما تقولون بل نتبع ملت ابراهیم. ورته ووایه مونږ نه کیږو لکه څنګه چې تاسو وایئ، بلکې مونږه تابعداري کوو د ملت د ابراهیم علیه السلام. ملت ابراهیم دا به مفعول شي د فعل محذوفه دپاره. بل نتبع ملت ابراهیم، بلکې مونږه تابعداري کوو د ملت د ابراهیم علیه السلام. حنیفا په داسې حال کې چې طبعا مایل او د باطل نه حق ته. حنیف څه معنی؟ مایلا عن الباطل الی الحق. وما کان من المشرکین، او نو د مشرکانو نه. وما کان من المشرکین دی جملے کې څه فائدہ ده؟ دی کی تعریض د اهل کتاب او عرب لرا. اهل کتاب ته وایي چې تاسو هم نقلی دین کې شرک راوسته ده، او عرب ته وایي چې تاسو هم د ملت ابراهیمی دعوه کوئ، هغه خو مشرک نه نو دا شرک هم د کم ځای نه راوستو. وما کان من المشرکین کې تعریض د فروق ثلاثه لرا. هر کله چې مخکې آیت کې دوی هدایت منحصر که په یهودیت او نصرانیت کې، اوس الله جل شانه دی کې امر کوي په اظهار د عقیدې سره. تاسو د خپل عقیدې اظهار دی وخت کې وکړئ. قولوا وایئ آمنا بالله، مونږ ایمان راوړی په الله. وما پاغ کتاب انزل الینا چې مونږ ته نازل شوی. وما پاغ کتاب انزل الی ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام ته نازل شوی، اسماعیل علیہ السلام ته، اسحاق علیہ السلام ته، یعقوب علیہ السلام ته، والاسباط او دغوی اولاد ته. وما کتاب ته اوتی موسی چې موسی علیہ السلام ته ورکړل شوی د عیسی علیہ السلام ته. وما هغه کتاب اوتی النبیون چې ورکړل شوی پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. لا نفرق، منگ جدائی نراولو بین احد منو پما بین د یو تن کې د پیغمبرانو نا چې بعضی منو بعضی نمنو. ونحن له مسلمون، منگ دی اللہ لرا غاڑی خودن کیو. دا اظہار دا عقیدے شو. مومن بهی ذکر کچ اللہ دے او کتب دی. په کتابونو کې ما انزل الینا مقدم که په ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل وغیرہ باندې. اگر چې ما انزل الی په نزول کې مؤخر دی، خو په ذکر کې مقدم کو. دا ولی؟ اگر چې په نزول کې مؤخر دی خو په ترتیب ایمانی کې مقدم دی. دلته خیال د ترتیب ایمانی مو وساتلی شو. اوس به په ما انزل الینا باندې ایمان تفصیلی او په دې نورو به ایمان اجمالی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
که دوی ایمان راوړو په مثل د هغه څه آمنتم بی چې تاسو ایمان راوړی په هغې باندې فقد اهتدوا نو دوی په سمه لار شو وان تولوا که دوی مخ وګرځاو فانما هم فی شقاق پس یقینا دوی په مخالفت کې دي پس یکفیکهم الله زرد چې کافي بشي تا تعالی وهو السمیع العلیم الله اوریدونکی دی او پویا وهو السمیع الله اوریدونکی دی لاقرار الایمان العلیم بالتولی په مخ ګرځولو باندې پویا دی چې دوی ګرځي دا پین آمنو دا متعلق دی قولوا آمنا سره یا دا متعلق دی بل ملت ابراهیم حنیفه سره تاسو خو ملت ابراهیمی باندې ای که دوی دقه شان ایمان راوړل که ستاسو چې دی نو دوی سم شو پین آمنو کی ضمیر اهل کتاب تراجع دی پین آمنو یعنی اهل الکتاب دلته به اعتراض وارد شي هغه دا دی که دوی ایمان راوړي په مثل د هغه څه چې تاسو ایمان راوړی په هغې نو ستاسو د مومن بهي په مثل ایمان راوړي نو په مومن بهي کې خو الله هم دی قرآن هم دی او نبي هم دی او د الله او د قرآن او د نبي د دې مثل خو شته نه نو څنګه به په هغې ایمان راوړي دې کې درې اقوال دي یو جواب دا دی چې دا ما مصدریه ده د معنا یې دا ده د هغوی د ایمان تشبیه ورکړې ده ستاسو د ایمان سره فإن آمنوا بمثل ایمانکم او ستاسو د ایمان مثل خو شته که نه د مومن بهي مثل نشته باب زائد شي د توکید دپاره لکه وهزي الیک بجذع النخله هلته با زائده ده دویم جواب داره چې مثل په معنا د کتاب سره دی تقدیر د عبارت داسې بشي فإن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم که دوی ستاسو په کتاب ایمان راوړي لکه تاسو چې د هغوی په کتاب ایمان راوړی نو بیا صحیح ده دریم قول داره چې مثل دلته زائد دی تقدیر د عبارت داسې دی فإن آمنوا بما آمنتم به لکه په لیس کمثله شیء کې چې مثل زائد دی لیس کمثله لیس کهو شیء دینه معلومه شوه چې صحابه معیار حق دي دغه ایمان معیار وګرځاوه د نورو خلکو د ایمان دپاره وإن تولوا که دوی مخ وګرځوي فإنما هم فی شقاق یقینا دوی پس مخالفت کې دي شقاق مخالفت د الله ته وایي مخالفت ته شقاق ځکه وایي چې دا یو مخالف په یو شق کې طرف کې او دا بل مخالف په بل طرف کې پس یکفیکهم الله کې تسلی د نبی علیہ السلام ته او خوشحالول دي د مؤمنانو زرد چې کافي بشي د دوی د ضرر نه تا الله عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شه قرآن مخې له په دې آیت د وینه توی شوه پس یکفیکهم الله وهو السمیع العلیم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون دا دې آیت شان نزول نصاراو به داسې کار کاو ماشوم به پیدا شو نو ژیړ رنګ به جوړ کو په هغې ژیړ رنګ به په اوبو کې واچاو او دا ماشوم بیا پکې ډوب که یو څو غوپې بیا ورکړې بیا بیا راوویسته او ویلې بیا الان صار نصرانیا حقا اوس د رښتیاو عیسایي شه نصراني الله وایي دا رنګ نه دی صحیح رنګ د الله د دین رنګ دی چې په چاو خیجي دین نه تعبیر په صبغې سره وکړو رنګ سره صبغة الله معنا سبغنا الله صبغته نو صبغت الله به مفعول مطلق شي د سبغنا د پاره
دا یا به مفعول شي د فعل محذوفه د پاره الزمو صبغت الله رازم کوي دین د الله چې هغه رنگ دی پوخ ومن احسن من الله سوک دے خیسته د الله ناسب غا پرنګ کی ونحن له عابدون او مونږه الله لرا عبادت کوونکیو قل ورته وایا تحاجوننا بالله آیا تاسو جګړه کوي مونږ سره په بار د الله کې وهو ربنا وربکم حال دا دی چې الله زمونږ رب هم دی او ستاسو رب هم دی ولنا اعمالنا زمونږ د پاره عملونه زمونږ دي ولکم اعمالکم او ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي ونحن مونږه له دی الله لرا مخلصون اخلاص کوونکیو ام تقولون بلکې تاسو وایي چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام اولاد دغی کانو هودن او نصارا یهودیان او عیسایان قل ورته وایا انتم عالم ام الله آیا تاسو خپویږئ یو که الله الله وی هغه یهودیان نه و هغه خپل آسماني دینونو تابع و دا څومره کمعقله خبره ده چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام دا یهودیانو یا نصارو ابراهیم علیه السلام مخکې و که یهودیت مخکې دی ابراهیم علیه السلام مخکې و اسماعیل علیہ السلام مخکې او که یهودیت او نصرانیت اسحاق علیہ السلام مخکې او که یهودیت او نصرانیت یعقوب علیہ السلام مخکې او که یهودیت او نصرانیت هغه د یهودیت او نصرانیت نه مخکې و تاسو وایي کمعقلو چې هغه یهودیان او نصارا د دې داسې مثال دی لکه څوک چې وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د امارت اسلامي سړی و یا امام ابو حنیفه د جمعیت سړی و یا امام ابو حنیفه د پی ټی آی سړی و دا غلطه ده که صحیح ده لکار ځکه زمانې ته وګوره او دې خبرې ته وګوره تاسو په دې خبره پوه شئ د ابراهیم علیه السلام کومه زمانه کې تیر شوی یهودیت او نصرانیت کومه زمانه کې را پیدا شوی انتم عالمو قل ورته وایا انتم عالمو آیا تاسو ښه پوهېږئ یم الله او که الله ومن ازلم څوک دی ډېر ظالم ممن د هغه چانه کتم شهادتن چې پټوي ګواهي عنده چې د ده سره ده من الله د الله نه پټوي یا د من الله د شهادت سره متعلق د کتمه سره ما متعلق کوي څوک دی ډېر ظالم ممن کتمه چې پټوي هغه شهادت چې د الله د طرفه دی د ده سره هغه پټوي من الله جار مجرور به شهادتن پورې متعلق شي هغه شهادت کم یو دی چې د الله د طرفه دی ته دی هغه دا دی چې الله ګواهي کړې د ابراهیم علیه السلام ته په ملت حنیفي سره او براءت د یهودیت او د نصرانیت نه صراحتا وایي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا سرور مبارک راضی کړه وما الله ندی الله تعالی بغافل بخبره اما دا سنا تعملون چې تاسو کوي دی اخري جمله کې وعید او تهدید د اهل کتاب ته تلک امتون دا تکرار بیا د مغه خبرې کوي چې دی به ویلې مونږ د پیغمبرانو بچیو مونږ بچو تلک امتون دا تقریر د ما تقدمه د مبالغې د پاره او تحذیر دی د هغه سنه چې د دوی په زړونو کې افتخار دی بالآباء والاجداد تکرار یې ځکه وکړه چې دوی ته نور تهدید هم دی تلک امتون هغه یو جماعت دی قد خلت چې پخوا تیر شوي لها شته د دغه جماعت د پاره ما کسبت جزا دغه عمل چې سي کړي ولکم او شته ستاسو د پاره ما کسبتم جزا دغه اعمالو چې تاسو څه کړي ولا تسلون تاسو نه به تپوس نه کیږي اما په باره د هغه څه کې کانو یعملون چې دوی څه کوي امت قرآن کریم کې په ډېرو معانیو سره راغلی دی په معنا د جماعت د انبیاو سره هم راغلی دی لکه په دې آیت کې په معنا د جماعت الانبیا سره دیم جماعت تابعه لنبینا صلی الله علیه وسلم سورة البقره یو سر 2 وکذالک جعلناکم امة وسطا دریم
امت جماعت الداعیه الی الخیر تم وی سورہ آل عمران 104 ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر سلورم الجماعت من الناس تم امت وی سورة النساء 1 فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید د کافرانو جماعت تم امت ویل شوی ده سورة الاعراف 38 کی قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم زمانے تهم امت ویل شوی سورہ ہود اتم آیت ولئن اخرناهم العذاب الى امة معدودہ که منگ عذاب د دوی نرست کو یو نیٹی مقرر پوری امت نیٹی تا امام مشرتم امت ویل شوی دے سورة النحل 12 آیت ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ ابراہیم علیہ السلام امام و عجزی کون کیو اللہ لرا صحیح شرعی ملت تم امت ویل شوی دے دین تا سورة الانبیاء 93 ان هذه امتکم امت واحدہ ملت باطلت هم امت ویل شوی قرآن کریم کی سورہ زخرف 2 بل قالوا وجدنا بانا علی امہ پا دی باطل طریقہ منگا پلاران پیدا کری منگ دائی تابداری کو سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يهدی من یشاء الى صراط مستقیم دی زینا بیان دا تحویل دا قبلے دے دا آیت مقصد دے تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چه زرد چه بی اقلان باوی دا دی خلقنا ما واللہم اغا سشه دے چاڑولی دی دوی دا قبلی دا دوی نا حقینا کانو علیا چه دوی و باغی باندے دا بدر تا خلق وی قل ورتو آیا للہ المشرق والمغرب خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے طرفون دا اللہ دی یهدی من یشاء الى صراط مستقیم برابری اغا سوک چی خو خیسی لاری نیغی لرا اول خود تعبیر پس سیقول سرو کو ہر پی تنپیسی پا مزارے داخل کو اول خود تحویل قبلین نبی علیہ السلام قبل الوقوع خبر کو چه دسی بدر تا خلق وی یو نو تب ورطا داسی جواب که یک او ناساپی چه غم راشو خلق در پسی خبری کئی نو دا پسڑی دیر بوج رازی او چه مخ که ندر تا وی دسی بوی تب ورطا داسی وی نو بیا سڑی ذہن سپکشی کا نبی علیہ السلام تا وی چه دسی بخلق وی تب ورطا داسی جواب ورکه نو ذہنن جوڑ شو اوز د خلقو تان چې په قبله په تحویل باندې دی نو هغه څه نقصان نه کوي سیقول سبا یو دیم داره چې دی کې اعجاز راغی معجزه شو څنګه معجزه شو الله ورته وایي چې قبله به بدلو مو خلق به داسې وایي بیا قبله بدله شو خلقو داسې ویلو نو دا قرآن کریم معجزه شو که اخبار د مغیباتو نه وشو که صفحه جمع د سفیه د بیا عقل خلقو ته وایي بیا عقل خلقو نه یهود مراد دی ذکر دا غوی کعبه تا اوڑیدل بدی شو اور نسخ نه انکار کو دیم داره چې صفحه من الناس نه مراد منافقون دی ذکر دا غوی دا خواهش شو چې تان او لان په دینو کی دریم داره چې یاد صفحه نه مراد مشرکان د مکی دی اغي به ویری زمون قبله ترا باوړې نو قریب ده چې زمونږ دین ته هم راوړي من الناس کې دا درې وانه کې دیش ما په معنا د ایو شین هغه څه شی دی والله هم چاړولی دي دوی د قبلې د دوی نه التي هغه قبله کانو علیها چې دوی و په هغې باندې کانو علیها نه بیت المقدس مراد دی هغه قبله چې دوی پې و د هغه نه څه شي واړول دا یهودیانو به ویلي یا به منافقینو ویلي او که مشرکان مراد شي نو عن قبلتهم التي كانوا عليها نه به کعبه مراد کېدی شي هغه څه شی دی والله هم چاړولی دي دوی د قبلې نه چې کعبه د التي كانوا عليها چې دوی و په هغې باندې کعبې نه ولې اورېدلي و چې اوس بېرته راله د دې څلور جوابونه دي
دو اجمالی جوابونه او دو تفصیلی. یو اجمالی جواب دا دی قل لله المشرق والمغرب، ورته ووایه طرفونه د الله دي، که مشرق دی او که مغرب دی، مونږ د خدای د حکم تابع طرفونو تابع نه یو. او الله برابرۍ چې څوک یې خوښ شي لارې نیغې ته نو کعبې ته مونځ کول او قبله بدلول لاره نیغه ده که. وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. همدغه شان جعلناکم من ګرځولي تاسو یو درمیانه امت دې دپاره چې تاسو ګواهان شئ په خلکو. ویکون الرسول علیکم شهیدا، او شي رسول په تاسو ګواه. نو دا به ترغیب شي تحویل د قبلې ته، لکه تاسو چې درمیانه امت یې همدا شان قبله ستاسې هم درمیانه کړه چې کعبه ده. نو کذالکه کې دا کاف د تشبیه دپاره دی. کذالکه اوس سوال دا دی چې مشبه به پکې څه شی دی؟ جواب دا دی چې مخکې مشبه به دا کاف متوجه دی یهدی ته، نو مشبه به به هدایت شي. معنا به داسې شي کما انعمنا علیکم بالهدایت کذالک انعمنا علیکم بان جعلناکم امة وسطا. لکه څنګه چې موږ انعام کړی په تاسو انعام د هدایت، همدارنګې موږ انعام کړی دی په تاسو دا انعام چې امت وسط مې ګرځولي ای. مشبه به پیدا کړه که نه ای هدایت دی. دویم احتمال دا دی یهدی من یشاء نه برابرېدل د قبلې مراد شي. معنا به داسې شي کما هدیناکم الی قبلة هی اوسط القبل کذلک جعلناکم امة وسطا. لکه په قبلو کې مې چې درمیانه قبلې ته اړولي یې، همدارنګې تاسو مونږ ګرځولي یې یو درمیانه امت. دریم احتمال دا دی چې دا آیت دی ما تقدمه تا د دې قول نه په ابراهیم علیه السلام کې ولقد استفیناه فی الدنیا. معنا به داسې شي کما استفیناه فی الدنیا، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام موږ په دنیا کې غوره کړی وو. کذالک جعلناکم امة وسطا، دقه شان مې تاسو یو امت وسط ګرځولي یې. درمیانه امت د افراط او تفرید په منځ کې یو وس دی او یو وسط دی. تاسو داسې شی لیدلی چې داسې تاویږي، داسې به واخلو چې دا د سیکل ټیر دی، دې کې یو میخ لګېدلی دی منځ، او دا ټیر چې داسې کینو په هغې تاویږي. هغه منځ شی خو ساکن دی که نه، منځ کې چې میخ دی هغه ساکن دی که متحرک دی؟ او دا ټیر او د ټیر خوا و شا چې کوم ده او د دې میخ خوا و شا د ټیر حصه چې کومه ده هغه متحرکه. نو وسط او وسط کې فرق وپېژانده. د منځ کې چې کوم ساکن شی دی هغې ته وسط وایي. څه ورته وایي؟ او د دې ټیر حصه چې کومه تاویږي دې ته وسط وایي. څه ورته وایي؟ وسط. دا د حساب یو کتاب پخوا به د مدرسو کې ویل کېده، خلاصة الحساب ورته وایي. هغې کې ډېره ښایسته خبرې دي. یو پکې دا د په حاشیه دا خبره ده، موږ به پکې ډېر حیران وو چې خدای دا اوس څه وایي طالبی کې. وایي ساکن متحرک دی او متحرک ساکن دی. تاسو ته که دا څوک وایي ډېر بعیده به درته ښکاره شي چې ساکن او متحرک ساکن دی. پرې پوه شئ؟ وس ساکن دی که نه سین، نو دا متحرک دی په خارج کې، او کم چې متحرک دی په خارج کې هغه ساکن دی په لفظ کې، هغه وسط دی. اوس پې پوه شئ؟ وسط درمیانه ته وایي، درمیانه. څه دپاره مې داسې وسط ګرځوئ چې دې دپاره چې تاسو ګواهان شئ په خلکو. ویکون الرسول علیکم شهیدا، او شي پیغمبر په تاسو ګواه. قیامت پر ورځ به داسې کېږي که ټول امتونه به راشي، ډېر به سخت چې خدای موږ سره اوس حساب وشي که دوزخ یو که جنت چې د مصیبت نه خلاص.
مشوره به وکړي چې راځئ پلان کې پیغمبر ته لاړ شو، موسی علیه السلام ته لاړ شو، ابراهیم علیه السلام ته لاړ شو، نوح علیه السلام ته، هر یو به ورته خپل خپل یو عذر وایي زه نشم تللی. الله تعالی ډېر په غوسه دی، ویرېږم چې کوم لغزشونه را سره شوي د هغې محاسبه را سره ونه شي. ټول به ورته وایي چې نبی علیه السلام ته لاړ شئ، ټول امتونه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شي. نبی علیہ السلام به ورته وایي انا لها انا لها انا لها، بس زم دقه د پاره یم، زم دقه د پاره یم، زه د دقه شي د پاره یم، خم کړي چې رالی. نبی علیہ السلام به خدای ته سپارش وکړي او خدای به حساب کتاب شروع کړي. د دې امتونو به د پیغمبرانو سره جګړه شي. امت به پیغمبر به ورته الله به پیغمبر له وایي تا دین دې خلکو له وررسولی، او وایي او امتیانو ته وایي تاسو ته د دین در رسولی، وایي نه. پیغمبر له به خدای ووایي ستا څه ګواه شته که نه شته؟ به ورته او ما سره ګواه شته. وایي څوک دی؟ وایي امت محمد صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت نه به الله تپوس کړي تاسو ګواهي کوئ چې نوح علیه السلام دین رسولی دی امت ته. امت محمدی صلی الله علیه وسلم به او منګه ګواهي کوو چې نوح علیه السلام خپل امت ته من او عن ستا پیغامونه رسولی دي، هېڅ کمی بیشی پکې نه دی. الله به ورته وایي تاسو په کومه زمانه کې تیر شوي یئ او نوح علیه السلام په کومه زمانه کې تیر شوی، تاسو څنګه ګواهي کوئ؟ امت محمدی صلی الله علیه وسلم ورته ای خدایا تا موږ له پیغمبر را لېږلی او هغه موږ له کتاب راوړی و چې دا د خدای کتاب دی، قرآن په هغې قرآن کې دا خبرې وي چې نوح علیه السلام دین رسولی، نو موږ به ولې ګواهي نه کوو؟ الله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا امت دې څنګه وایي؟ نبی علیه السلام به ورته وایي دا امت باندې زه ګوایم چې دوی رښتیا وایي. دا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. دا جواب اول تفصیلی دی. قبله می دې د پاره بدل کړه چې خارج کې ممتاز یو جدا شي. هغه خلک چې د پیغمبر تابعدار دي د هغې خلکو نه چې متزلزل دي په دین کې، متزلزل خلک به وتښتي او چې کوم استقامت والا خلک دي هغه به ولاړې به دقه پکې پیدا شو. الله وایي موږ نه ده ګرځولې هغه قبله کنت علیها چې ته وې په هغې باندې، یعنې بیت المقدس، او اوس هم ترې راوګرځولې، الا مګر د دې دپاره لنعلمه چې موږ جدا کړو. نعلمه به په معنا د نمیزه سره وایې، داسې به نه وایې لنعلمه چې موږ معلوم کړو. الله تعالی ته خو ټول څیزونه قبل الوقوع معلوم دي که نه، الا لنعلمه دې دپاره چې موږ جدا کړو من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري د رسول کوي، ممن د هغې چا نه جدا کړو ینقلب علی عقبیه چې اوړي راوړي په پوندو. وإن كانت لكبيرة اگر کدا مخ ګرځول کعبې ته، کانت کې ضمیر تولیه ته راجع دی مؤنث دی یا تحویلې ته، اگر کدا کار دی لکبیرتن ګران کار، الا علی الذین مگر پاغه خلقو ګران نه دی هد الله او چې الله برابر کړي دي سمولارو لرا. وإن كانت کې دا ان مخفف من المثقل دی او ها ضمیر شان اسم دی، وانه كانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله وما كان الله ندی اللہ تعالی لیدوی ایمانکم. دا صحابه تپوسو کو نبی علیہ السلام تا چې کم د بیت الله د تحویل نه مخکې وفات شوي دي کم صحابه بیت المقدس ته منځونه کول هغوی سره به څه کېږي؟ الله تعالی وایي ستاسې منځونه خدای نه ضایع کوي، هغې چې کم کړي دي هغې ښه کړي دي. وما کان الله ندی الله تعالی لیدویا چې ضایع کړي ایمانکم منځونه ستاسو، ایمانکم ای صلاتکم الی بیت المقدس، مانځه ته صلات ویلې د مانځه نه تعبیر په ایمان سره وکړه. دا ولې؟ لأن وجوبها علی اهل الایمان، ځکه مونځ په چا واجب دی؟ په اهل ایمان. وقبولها من اهل الایمان، او د چا نه قبلیږي؟ د اهل ایمانونه. واداؤها فی الجماعه صفت اهل الایمان،
او ادا کول د دې په جماعت سره دا صفت د چا دی د اهل ایمان دی. نو ځکه دې ته ایمان ویلې دا نښه د ایمان. دلته ذکر د کل شو مراد ترې نه جز. ان الله یقینا الله بالناس په خلقو لرؤوف خامخا مهربان دی رحیم رحم کوونکی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. دیگه تحویل د قبله اصل مقصد بیانای او محبت د نبی بیانای کعبه ته. د نبی علیہ السلام محبت ته چې قبلم کعبه شي. قد نرى تقلبا په تحقیق سره نرى تقلب وجه کا منګ ګورو اوړول راوړول د مخستا په سماع طرف د اسمان تا. فلنولینک خامخا بمنګ واړو تا قبلتن هغه قبله تا ترضاها چې ستا محبت ته دا غي سره. ترضاها معنا تحبها وتميل الیها چې ستا خوخه دا ستا میلان دی دا غي سره. ولی ځکه تو چنان خواهی خدا خواهد چنین. تو چنان خواهی خدا خواهد چنین. می دهد یزدان مراد متقین. ته چې څه غواړي خدای هم حق غواړي. الله تعالی مراد د هغې خلکو پوره کوي چې څوک ځان ساتي د الله د نارضا توب نه. ستا په رضا د الله رضا ده. ستا دا خوښه ده چې کعبه شي قبله نو الله هم دقه غواړي. فلنولینک فلنحولنک خامخا به موږ واړو تا قبلتن هغې قبلې ته ترضاها تحبها وتمیل الیها چې ستا کومه خوښه ده او ستا زړه میلان هغې ته دی. نو فول وجهک واړوه مخ ستا چتر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. دا شطره منصوب دی بنابر ظرفیت د فول دپاره. مسجد حرام ذکر کو داسې ونه ویلې فول وجهک شطر الکعبة. اشاره د دې خبرې ته چې واجب مراعات د جهت دی نه د عین. طرف ضروری دی عین کعبه ضروری نه ده ځکه عین ته مخ ګرځول دا خو ډېر سخت دي لرې علاقو خلکو ته. وحیث ما کنتم کم ځای کې چې یی تاسو فولو وګرځوئ وجوهکم مخونه ستاسې شطره طرف د کعبې بیت الله مسجد حرام ته. دته تحویل د قبله وشو صراحتا بیان. مخکې د تحویل نه اجمالی جواب ذکر شوی یو تفصیلی. و چې کله صراحتا حکم راغیم اوس د دې نه وروسته یو اجمالی او یو تفصیلی جواب ذکر کوي. اول اجمالی جواب وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا كَسَانْ أُوتُوا الْكِتَابَ چې کتاب ورکړل شوی دی لَيَعْلَمُونَ خامخا پوهیږي انه چې دا تحویل الی الکعبه الحق ثابت من ربهم در رب د دینا. هغوی پوهیږي چې دا د خدای د طرفه دی ځکه د هغوی په کتابونو کې داسې و چې څو وخت به بیت المقدس ته مونځ کوي او بیا به کعبې ته اوړي. وما الله نه دی الله تعالی بغافل بې خبره اما دا هغه څه یعملون چې دوی کوي. و زواجر ذکر کوي پھر قبله کې چاته تردد ونه کوي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل کته چرته راتګ وکړې هغې کسانو ته چې کتاب ورکړل شوی دی بکل آیت هر نښه ورته هر قسمه دلیل ورته راوړي ما تبعوا قبلتک هغوی تابعداري نه کوي ستا د قبلې. کار قسمه دلیل ورته راوړي هغوی ستا قبلې پسې نه ځي ځان څه لستوی کوي. وما انت بتابع قبلتهم او نه ته تابعدار قبلتهم د هغوی د قبلې د هغوی د قبلې پسې نه ځي. د یهودیانو قبله بیت المقدس او د نصاراو قبله مطلع الشمس د هغوی د قبلې پسې نه ځي. هغوی ستا تابعداري نه کوي ته د هغوی تابعداري نه کوي. هغوی ستا تابعداري نه کوي دا په جملې فعلیې سره ذکر کړه ما تبعو قبلتک. ته د هغوی تابعداري نه کوي دا جملې اسمیې سره ذکر کړه
ځکه هغوی کې خدا احتمال شته چې ستا قبلې ته راوړي مؤمنان شي او تا کې خدا احتمال ځکه نشته چې په دې اوس نسخه نه راځي. جمله اسمیه ذکر کړه، استمرار ته پکې اشاره ده چې اوس قبله بدله شوه، دا د نسخې قابله نه ده، نسخه پکې نه راځي، نسخ احتمال ختم شو. وما بعضهم ندی بعضې د دې بتابعین تابعدار قبلة بعضین د قبلې د بعضو، یهودیان د نصاراو او نصارا د یهودیانو د قبلې تابعدار نه دي. ولئن اتبعت کچرې دا دویم زجر دی، که ته تابعداري وکړې او د دې د خواهشاتو من بعد ما جاءک من العلم، پس د هغې نه چې راغلی دی تا ته من العلم د دلیل نه، علم نه مراد دلیل نقلی راغلی من جانب الله، حکم صریح. انک یقینا ته به ایذن په دې وخت کې لمن الظالمین، خامخا د ظالمانو نه یې. سوال دی چې ان سره ولې ویلې؟ ان خو د امور مشکوکه د پاره راځي او د نبی علیه السلام عدم اتباع د دوی دا خو یقیني وه که نه؟ جواب دا دی چې دا جمله شرطیه ده، قضیه شرطیه ده، وجود د طرفینو پکې ضروري نه دی که نه، فرضي دي. که بالفرض و تقدیر ته اتباع وکړه، بالفرض و تقدیر ته به د ظالمانو نه یې. چې ته داسې نو چې نور خلک به څنګه یي؟ الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. هغه کسان چې موږ ورکړی دی دوی ته کتاب، یعرفونه دوی پیژني دا تحویل د قبلې، یا یعرفونه پیژني دا محمد صلی الله علیه وسلم چې رښتینی پیغمبر دی، کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیژني بچي د دوی. وان فریقا منهم یقینا یوه ډله د دوی نه لیکتمون الحق خامخا حق پټوي وهم یعلمون او دوی پوهیږي چې دا حق دی. زیات مناسبت مخکې سره څه دی؟ مخکې سره مناسبت دا دی، مخکې نبی علیہ السلام منع شه د اتباع د دوی نه، د دوی د خواهشات. دیات کریمه کې بیان د حقانیت د محمد صلی الله علیه وسلم دی، داسې حقانیت چې دا مخالفینو ته معلوم دی، ځکه دوی داسې پیژني لکه خپل بچي چې څوک پیژني. بچو کې د چا شکي؟ هر سړی خپل بچی پیژني که نه؟ دقه شان دوی هم دا پیژني چې دا رښتونی پیغمبر دی. سوال دا دی چې ابنا یې ولې ذکر که، بنات یې ولې نه ذکر کول؟ جواب دا دی چې ابنا یې ځکه ذکر کړه چې ابنا د آباو سره الصق دي. بنته خو سړی ځان سره نه ګرځوي، ابن ځان سره ګرځوي را ګرځوي که نه، پلار ته نږدې ابني که نه، نو هغه ښه پیژني د بنتې نه، او مقصود پکې ښه پیژندل د نبي دي. عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، د تپوس وکړه د عبدالله ابن سلام نه په باره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته نبی علیہ السلام څنګه پیژنې؟ عبدالله ابن سلام ورته وایي قسم دی چې زوی نه ښه پیژنم، ځکه زوی مې کیدی شي مور اغلا کړي، غلط کار کوي، دا احتمال شته که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دا ده ایس احتمال نشته، بس د زوی نه ښه پیژنم چې دا پیغمبر دی. عمر رضی الله عنه راپاڅېد او د عبدالله ابن سلام سر یې ښکل کړ. هغه کسان چې مونږ کتاب ورکړی یعرفونه پیغمبر پیژني، کما یعرفون، دا کما یعرفون مفعول مطلق دی د یعرفونه دپاره. یعرفونه معرفتا مثل معرفت ابنائهم، د ما به مصدریه شي. نو چې داسې پیژني بیا په ایمان ولې نه راوړي؟ پټوي که نه؟ وان فریقا د دې جملې مقصد دا دی، وان فریقا منهم یوه ډله د دوی نه لیکتمون الحق حق پې پټوي. ولې پټوي؟ حسدا و عنادا، وهم یعلمون انه حق وهم یعلمون انه نبی. الحق من ربک، الحق مبتدا ده، من ربک خبر ده، یا الحق من ربک دا من ربک حال ده د حق نه. حق په داسې حال کې چې د رب ستانه ده، دا ده چې دا تحویل د قبله. هذا
الحق من ربک فلا تکونن تمکیگا من الممترین د شکون کنا مکیگا. نبی رضام خو شک نه کو، خو تعلیم د امت تا. ولکل وجهة ومولیها تحویل قبله اول نسخه وا، نو دې متعلقه مسائل او د شبهات او ازاله ده. د هر قوم شاعری د عبادت طریقې هر قوم د پر قبله همي، ستاسو د مسلمان قوم دا کعبه قبله ده. ولکل وجهة ومولیها د هر قوم د پاره طرف د مخ ګرځولو شته، هو چې دا هر قوم والا سړی مولیها ګرځېدونکی دی دې لره. فاستبقوا الخیرات تاسې وړاندې شئ په نیکو کارونو کې. کله اختلافي مسلې پیدا شي نو پای کې نښلی ما فاستبقوا الخیرات کې تعلیم شي. اینما تکونو کم ځای چې تاسو یاتي بکم الله جمیعا راتګ به وکړي په تاسو الله تعالی جمیعا په ټولو. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، پر چیز قدرت لرونکی دی. ولکل وجهة، ولکل دا مبتدا دا، وجهة خبر دی او هو مولیها دا صفت د وجهة دی. او ولکلن کې دا تنوین عوض د مضاف الیه نه دی. تقدیر د عبارت دا ولکل قوم وجهة ما یتوجه الیها، د هر قوم د پاره هغه طرف شته چې دی هغې ته مخ اړوي. وجهه قبله، وجهه ما یتوجه الیها. هو ضمیر کل تراجع دی د هر قوم د پاره. هو دا هر قوم والا خلق مولی هم مخ ګرځونکي دي دې لره. ها ضمیر وجهه تراجع ده په معنا د قبله سره. بس هر سړی هغوی د هغې له کوي، تاسو یې دې له کوئ. بس هغوی چې نه مني مې منئ، تاسو مناظرې ورسره مه کوئ، مقابلې ورسره مه کوئ. څه چل وکئ؟ فاستبقوا الخیرات، هلی زر نیکي کوئ، نیکي کارونه کوئ، نښلی مه چې څوک یې نه مني. فاستبقوا الخیرات کې موږ له یو تعلیم شو، هغه دا چې اختلافاتو کې نښتل نه دي پکار، نور کارونه سړي نه پاتې کېږي. بس څه کول پکار دي؟ نیک کارونه پکار دي. صلات تسبیح کې یا تهجدو کې اختلاف شي څو رکعات دي او څنګه دي او به جګړې پکې. هلکه جګړې مه کوه چې څوک کوي هغه دې کوي، نو عمل پکار دی چې عمل شروع شي. دا کې فاستبقوا الخیرات دا معنا ده. یو کس رانه تپوس کوي، ما تپوس وکړ د یو مولا نه چې د اولې ورځې د مړي خیرات د بعضې علاقو کې کېږي که نه. مور هسپتال کې بیماره یي سخته، غوږ کې ورته وایي پروا مه کوه، غویي مې وطن له لېږلی دی. داسې ده که نه ده؟ نو چې د اولې ورځې خیرات هغه ورته چې ډېر ښایسته کار دی، خدای ویلی دي چې په اوله ورځ خیرات کوئ. کم ځای کې ویلي فاستبقوا الخیرات، خیراتونه مخکې کوئ. تاسې پې پوه شئ؟ منګه وایي په اوله ورځ هم کېږي، په دویم هم کېږي او په درېیم خیرات. صدقه پېژنئ؟ صدقه خو صرف غویي حلالولو له نه وایي که نه. صدقه دا د پیسې ورکه، مړی وشه اوله ورځ باندې جومات ته پکي راوړه، غریبانانو له یې ورکه، مدرسه کې ولګوه. داسې صدقه په اوله ورځ کېږي که نه کېږي؟ منګ وایي ډوډۍ په دعوت د مړي د طرفه په اوله ورځ ښه نه دی 3 ورځو پورې. دا دعوت دی که دا خیرات دی؟ چې خلک په مړه خېټه، پرون مې درته قصه وکړه که نه، چې خلک رانه داسې ځي نو د شرم خبره ده بیا بره. دا خو دعوت شه که نه، دعوت مه کوه. نور خیرات په اوله ورځ هم جایز دی، د پیسو خیرات. تاسې په دې خبره پوه شئ؟ د دیګونو خیرات دا دعوت چې کوم دی دا ښه خبره نه ده. ته به د مړي غم کې که د مېلمنو غم به کې، په مړي به خفه یې که نه مېلمانو ته به ولاړ. فاستبقوا الخیرات کې دا معنا نه ده. ګورئ فاستبقوا، تاسو وړاندې شئ الخیرات د نیکو کارونو لره، اختلافات مه کوئ. اینما تکونو یاتی بکم الله جمیعا، دا تخویف اخروی دی. تاسو ستاسو دشمنان چې کم ځای کې تاسو به الله ټول راغونډ کړي. یقینا الله په هر څیز قدرت لرونکی دی. دا جمله معلله ده د یاتی بکم الله دپاره علت دی. الله به تاسې ټول راولي. ولې؟ ځکه الله قادر دی. ومن حیث خرجت فولي وجه، کم ځای نه چې ته وځې پس وګرځوه مخ ستا طرف د مسجد حرام ته.
وانه دا تحویل للحق خامخا ثابت ته من ربک استاد رب د طرفا او نه دی الله تعالی بغافلن بے خبره اما دا غسنا تعملون چې تاسو کوي. ومن حيث خرجت او د کم ځای نه چې توزی په کم ځای ته چې توزی په ولې ګرځوا واچا که مخستا شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحیث ما کنتم کم ځای چې تاسو پس ګرځوئ وجوهکم مخونه ستاسو شطر او طرف د مسجد حرام ته. دلته به تاسو یو اعتراض وارد شي دا خو تکرار راغی درې کرته ذکر شو. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او مخکم ذکر شو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا او تکرار راغی او تکرار غو طالبان وای شنی دی. جواب دا چې تکرار نشته ولی او احوال درې دي. اول دار چې سړی په مسجد حرام کې دیم دار چې مسجد حرام کې نه خو په مکه کې دریم دار چې نه په مسجد حرام کې نه په مکه کې په بل وطن کې. نو اول ځل چې اشاره وشوه دې ته چې مسجد حرام کې مسجد حرام کعبې ته مخ کا او دویم دار چې حرم کې مسجد حرام طرف ته مونځ کا دریم بهر یې مکوه. نو تک درې قسمه خلک نو حکمونه درې ځکه راغلو لئلا یکونا دا پول وجوهکم دا معلول شو لئلا یکونا دا متعلق دی د هغې پورې د هغې دپاره علت شو. دا جواب دیم تفصیلی شد دیم جواب شو تفصیلی جواب. دا کعبه مې ځکه بدله کړه چې په تیرو آسماني کتابونو کې و چې دی به لږ وخت دپاره بیت المقدس طرف ته مونځ کوي بیا به کعبې ته قبله بدېږي. که نه مې بدله کړي نو بیا به دوی ته د اعتراض ځای پیدا شوی چې دا هغه پیغمبر نه دی چې تورات کې راغلی ځکه د هغه پیغمبر خصوصیت خو دا دی چې کعبې ته به مخ اړوي او د وانه اړاو. خبره باندې پوه شئ دا جواب تفصیلی دی. دویم لئلا یکون للناس دې دپاره چې نشي خلکو لره علیکم په تاسو حجتون دلیل غلبه د دلیل الا الذین ظلموا مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوی نه. ظالمان خو سره د دلیل نه انکار کوي کنه تا قبلې ته مخ واړوم وایي دا پیغمبر نه دی خو عنادیان دي. فلا تخشوهم ته مه ویرېږه د دوی نه واخشوني ما نه ویرېږئ د دوی نه مه ویرېږئ هیڅ پروا مه کوئ. واخشوني فلا تخالفوا امري واخشوني معنا فلا تخالفوا امري زما د حکم مخالفت مه کوئ. ولأتم نعمتي علیکم او کعبه مې ځکه قبله کړه چې زه پوره کم نعمتونه زما په تاسو ولعلکم دې دپاره تهتدون چې تاسو په سمه لار سئ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکه مونږ چې څنګه لیږلي دي لیږلی دی په تاسو کې رسولا پیغمبر منکم ستاسو د جنس نه یتلو علیکم آیاتنا چې لولئ په تاسو باندې آیتونه زمونږه ویزکیکم ستاسو صفائی کوي ویعلمکم الکتاب والحکمه ښیي تاسو ته کتاب او حکمت سنت ویعلمکم پویی تاسې ما په هغو خبرو لم تکونو تعلمون چې تاسو پې نه پوهېدئ. کما ارسلنا فیکم رسولا دا کاب د تشبیه دپاره دی. مشببهی څه ده؟ مشببهی مقدم هم کیدی شي او مؤخر هم کیدی شي. که مقدم شي نو معنا به داسې شي کما اتممنا علیکم نعمتي لکه څنګه چې ما پوره کړي دي نعمتونه زما په تاسو د هدایت همدغه شان مې په تاسو کې پیغمبر هم رالیږلی دی. ولأتم نعمتي علیکم فی الآخرة بالثواب کما اتممناها علیکم فی الدنیا بارسال الرسل. او که د مؤخر سره شي نو معنا به داسې شي کما ذکرتکم بارسال الرسل فاذکروني بالطاعة لکه څنګه کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې ما یاد کړي ای تاسو پیغمبر مې درلیږلی دی دقه شان تاسې ما یاد کوئ په طاعت سره. دلته د پیغمبر منصبونه ذکر کړه. اول تلاوت ذکر کړه، دیم تزکیه، دریم تعلیم د کتاب،
سلورم حکمت پنځم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چې کوم خبرو تاسو نه پوهیدئ او د پیغمبر د شان سره مناسبي. دلته بریلین یو ځکه الله تعالی نبی علیہ السلام ته وعلمک ما لم تکن تعلم، خدای ته پوهه کړې په ټولو هغو خبرو چې ته پې نه پوهېدې. نو هغوی وایي ما د عموم دپاره تاسو اصول شاشی کې ویلي وما ومن للعمومي، و دلته علم غیب کلي نبی علیہ السلام ته ثابت شو ځکه ما د عموم دپاره ده کنه په ټولو خبرو خبر کړي. تاسو به جواب وکئ چې دلته ما د عموم دپاره ده خو ټول مغیبات تی نه دي معلوم مراد، بلکې معنا دا د وعلمک خدای ته پوهه کړي ما په ټولو د نبوت په هغو خبرو لم تکن تعلم چې ته پې نه پوهېدې. ټولې هغه خبرې مراد دي چې د نبي د شان سره کمې مناسبي د شریعت خبرې. ټیک شو؟ یو دلیل دا دی ویعلمکم دا پیغمبر تاسو خبروي ما په هغه څه لم تکونوا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېدئ. نه بیا خو ما عموم دپاره دلته هم ده، بیا خو امت هم ټول علم غیب د هر امتي سره هم دی که علم غیب کلي بیا خو هر امتي ته هم ثابت شي که دلته هم ما د عموم دپاره ده چې پیغمبر تاسو په ټولو هغو خبرو خبروي چې تاسو ته نه وای خبر. تاسو په دې خبره پوه شئ په ټولو هغو خبرو خبروي چې د شریعت متعلق دی او د نبي د منصب سره مناسب دي. بیا به دا اعتراض نه واردېږي. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لکه څنګه چې الله یاد کړي یې پیغمبر را لېږلی نو تاسو الله یاد کړئ، الله ذکر وکړئ. دویم ربط دا دی مخکې ارسال د رسول ذکر شوه نعمت و دلته د شکر د نعمت ذکر کوي. الله وایي فاذکرونی ما یاد کوي اذکرکم زه به تاسو یاد کم، وشکروا لی زما شکر ادا کوي ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ. ما یاد کوي د الله یادول بل شانی دی او د بنده یادول بل شانی دی. دا بنده یادول څنګه دی؟ فاذکرونی ما یاد کوي بالمعذرت په معذرت سره، اذکرکم زه به تاسو یاد کم بالمغفرت بخنې سره. یادا فاذکرونی ما یاد کوي بندګانو بالثناء په ثنا سره زما صفت وکئ. اذکرکم زه به تاسو یاد کم بالعطاء په درکړې سره څیزونه به درکم. دریم یا فاذکرونی ما یاد کوي بالسؤال په سوال سره څیزونه رانه وغواړئ. اذکرکم زه به تاسو یاد کم بالنوال په درکړې سره. څلورم یا فاذکرونی ما یاد کوي بالتوبة په توبې سره. اذکرکم زه به تاسو یاد کم بالحوبة په درکړې سره ماپی سره. پینزم فاذکرونی ما یاد کوي بالاخلاص په اخلاص سره. اذکرکم زه به تاسو یاد کم بالخلاص په خلاصي سره د اور نه بم بچ کم. یا فاذکرونی ما یاد کوي بالمناجات په پټو دعاګانو سره. اذکرکم تاسو به یاد کم بالنجات په نجات سره مصیبتونه به مو ساتم. یا فاذکرونی بطاعتی ما یاد کوي زما په عبادت سره. اذکرکم زه به تاسو یاد کم بمعونتی زما مدد به در سره شامل حال شي. یا فاذکرونی ما یاد کوي فی النعمت والرخاء د نعمت په حال کې او په پراخۍ کې. اذکرکم زه به تاسو یاد کم فی الشدة والبلا په سختۍ کې والبلا د مصیبتونو زمانه کې. یا فاذکرونی ما یاد کوي بالتوحید والایمان په توحید او ایمان سره. اذکرکم زه به تاسو یاد کم بالجنان والرضوان جنت به درکم او خپله رضا به درکم. یا فاذکرونی ما یاد کوي بالقلوب په زړونو کې. اذکرکم زه به تاسو یاد کم بعفو الذنوب په بخښنې د ګناهونه به درته معاف کم. نو د بنده یادونه به یو شانې د خدای ورکړه بل شانه ده. وشکروا لی زما شکر د نعمتونه ادا کوي. وشکروا لی ما انعمت به علیکم زما شکر وکئ په هغه څه چې ما انعام کړی دی په هغې باندې په تاسو. ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ. شکر په خولې م کېږي هر څه سره الحمدلله الحمدلله وایي او د زړه او د اندامونو شکر دا دی چې د اندامونه خدای په عبادت کې سړی استعمال کړي. دا شکر عملي دی. شکر د خدای د نعمت قدردانۍ ته وایي. خدای دې موږ او تاسو شکر را نصیب کړي. شکر کې ډېره خوشحالي بنده ډېر خوشحاله. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة
اوس دلته اعتراض دی ذکر په شکر ولې مقدم کو دواړو کې د خدای یادګیره نه ده جواب دا دی چې ذکر کې اشتغال دی بالمولا او په شکر کې اشتغال دی بالنعمت جواب باندې پوښي ذکر کې اشتغال دی بالمنعم او شکر کې اشتغال دی بالنعمت او اشتغال بالمنعم اولاد د اشتغال بالنعمت نه نو ذکر مقدم کده چانه شکر نه چې اولاد حق بالتقدیمی کنه به موجدا دا موارد د ذکر دي د موارد د شکر نه شکر په مقابله د نعمت کی او ذکر خو په مقابله د نعمت کی نه کنه موارد د ذکر عام دي موارد د شکر خاص دي نو ذکر دا شکر نه مقدم یا ایو الذین آمنوا استعینوا ای ایمان والو مدد غواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره او صلات په مانځ سره ان الله مع الصابرین یقینا الله مرګره ده د صبرناکو خلکو سره بالنصر والمعونة د الله معیت ده د صابرینو سره او دا معیت په اعتبار د څه سره ده نصر د ذات سره په اعتبار د قدرت د ذات سره تعبیر ودا سی کوي الله تعالی تمای الله تعالی د صابرینو سره ده په اعتبار د علم د ذات سره په اعتبار د قدرت د ذات سره په اعتبار د نصر د ذات سره په اعتبار د معونت د ذات سره ځکه صفات الهیه خو نه منفک کیږي د الله نه کومنګ وای چې نه په اعتبار د علم سره ده په اعتبار د ذات سره نه ده کووی چې نه په اعتبار د ذات سره دی او په اعتبار د علم سره نه دی نو صفات د الله تعالی علم خود خدای صفت دی که تاسو شرع قائد کې ویلي دي صفات د باری تعالی خو ممتنع والانفکاک نو چې علم سره دی کو ذات دی لري کو خدای علم دی د ذات نه منفک کنه په پوه شئ په اعتبار د علم د ذات سره دا ښه تعبیر دی داسې تعبیر کوئ ګورئ ها دا خلک نه پوهېږي دا تعبیرونه غلط کوي دا خسته تعبیر دی دا تعبیر کوي الله تعالی د صابرینو سره دی په اعتبار د علم د ذات سره په اعتبار د قدرت د ذات سره صبر الله نه مدد غواړي په صبر سره ځکه په صبر کې هر فضیلت بنده ته حاصلېږي او په صلات سره ځکه په انها تنهی عن کل رذیلة ځکه سړی د هر بد کار نه منع کوي حدیث شریف کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کلم پریشان ک په یو کار سينو سبه کول مانزل به منډه کړه صبر لفظ قران کریم کې یو سل سوار لسکره تراغله او صبر په سختۍ کې راځي شدت لفظم قران کې یو سل سوار لسکره تراغله دیتا اجازه عددی وی پی القرآن دا صبر درې موارد دي صبر علی الطاعات صبر عن المصائب صبر علی المصائب صبر د گناهونو نه ځان بندول په طاعت باندې ځان کلکول مصیبتونو په وخت کې صبر کول دا درې موارد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون موای لمن دا غچا بارک یقتلوا چې وجل شي په سبيل الله دا الله لار کې اموات چې دوی مړ دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ مناسبت د آیت د مخکې سره مخکې آیت کې الله فرمایل الله د صابرینو سره د خلکو سره چې په دین ځان کلک کړي د اعلی قسم د صابرینو قسم بیانای چې هغه څوک دي شهدا نو آیت کې مقصد تعظیم د شهدا او د چې مړه به ورته نه وایي دا معنا نه ده چې مړه نه دي په موت حقیقي سره مړه خو دي که نه چې مړه نه دي نو جنازه دې پرې ولې وکړه قبر کې دې ولې کېښوده مال یې ولې تقسیمیږي ښځه یې ولې په نکاح کېږي
معنا دا ده چې مړه ورته تاسې مه وایئ چې دا د عامو مړو په شان دي. دلته ګورئ ولا تقولوا لمن يقتل، دا لمن يقتل فی سبیل الله جار مجرور متعلق دی ته ولا تقولوا پورې، دا به قول شي. اموات دا مقوله ده او مقوله خو مفرد نه جمله یې که نه، نو دلته به اموات دا خبر دی د مبتدای موضوع دپاره. تقدیر د عبارت داسې دی ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل الله هم اموات، چې دوی مړه دي، بل تقولوا هم احیا، بلکې تاسو ووایئ چې دوی ژوندي دي. نو دلته به هم راوباسي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو نه پوهیږئ. دا ژوند دی څنګه دی؟ دا ژوند ګورې ټولو مړو ته حاصل دی. د روح تعلق د بدن سره د ټولو مړو دی. څومره تعلق دی؟ دومره تعلق دی چې په قبر کې ادراک د تعذیب او یا ادراک د تنعیم کولی شي. دومره تعلق دی. حضرت تانوی رحمه الله فرمایي چې دا پونده چې کومه ده، دا پونده د خپې دام ژوندی ده، او دا د ګوتو دا سرونه چې کوم دي دام ژوندي دي. روح په دې کې هم شته، په هغې کې دام ژوندی دی، هغه هم ژوندی. خو حیات د کم یو قوي دی؟ د دې قوي دی. دا چې لږ زور کې خوږېږي او پونده چې راکاږي او ګوره خوږېږي نه خوږېږي که نه. دقه شان د شهداو حیات قوي دی او د روح تعلق د بدن سره دی. څنګه تعلق دی؟ دومره تعلق دی چې تنعیم کم نعمتونه چې ورته خدای تیار کړي دي د هغې ادراک کولی شي. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ دې مسئلې کې تسکین الصدور د امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صاحب درس صاحب رحمه الله هغه وګورئ. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خامخا مونږ امتحان کوو په تاسو په لږ شی من الخوف د ویرې نه، والجوع د لوږې نه، ونقص نو په کمی من الاموال د مالونو نه، والانفس د نفسونو نه، والثمرات د میوو نه، وبشر الصابرین نو زیری ورکړه هغې خلکو ته چې کم صبر کوونکي دي. ولنبلونکم معنا ولنختبرنکم، خامخا مونږه امتحان کوو په تاسو. دا لام جواب قسم دی. تقدیر داسې والله لنبلونکم. ابتلا څه ته وایي؟ ابتلا د دې دپاره ده چې اظهار د طاعې وشي د سینه. خوف نه مراد یا خوف د الله دی، یا خوف نه مراد خوف د دشمن دی. جو نه مراد لږه ده، دا لوږه د قحطۍ یا د روژې لوږی. نقص من الاموال نه مالونو کې کمی راشي. څنګه؟ زناور مړه شي یا پکې زکات ورکړي، یا دا چې مصیبتونه راشي مالونه درنه ختم شي. انفس قتل سره یا موت سره یا مرض سره یا بوډاتوب سره انفسو کې کمی راشي. یا ثمرات میوې د باغونو کمی شي. یا ثمرات نه اولاد مراد دی، ځکه اولاد د زړه میوه ده، هغې کې کمی راشي مړه شي. دا ټول مواطن د صبر دي. نو مخکې د صبر بیان، اوس دلته مواطن د صبر. نو په دې ټولو کې سړی صبر وکړي. نو وبشر الصابرین، صبرناکو له زیری او خوشحالۍ زیری ورکړه. الذین دا صابرین هغه خلک دي اذا اصابتهم مصیبه، چې کله دوی ته ورسیږي مصیبت، قالو دوی وایي انا لله مونږه، قالو دوی عقیده کوي انا لله مونږه د الله یو، و انا مونږه الی دی الله لرا راجعون رجوع کیدونکي یو. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استرجا عند المصیبه، چې څوک استرجاع کلمه وایي د مصیبت په وخت کې، الله تعالی به دته د مصیبت جبیره ورکي. آخرت به خدای ښه کي او خدای به خلف صالح ورکي، د دې به ښه بدله ورکي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما خاوند وفات شو، ما انا لله و انا الیه راجعون. خو ما ویلې چې د دې نه به ښه سړی چېرته ماته میلاو شي، دا خو ډېر نیک سړی و. الله تعالی د هغه په بدله کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړه.
تاسې پې پوه شئ ښه بدله به خدای ورکړي چې مصیبت تو رسېږي او سره انا لله و انا الیه راجعون ووایي مصیبت په وخت کې مصیبت د اسم فاعل صیغه ده مکروه ته وایي مکروه چاته ورسېږي مصیبت لفظ قرآن کریم کې 15 یا کرته راغلی دی او د مصیبت په مقابله کې شکر دی شکر هم 15 یا کرته راغلی دی که نعمتونه در باندې خدای راوری مصیبتونه خو نعمتونه هم شته کنه ان الصفا والمروه من شعائر الله بس بکو څنګه مخوخه